بسم الله الرحمن الرحیم. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. او دوی دوکه نه کوي مگر ځانونو د دوی سره او دوی نه پوهیږي. علامه بیضاوی رحمه الله څلور مباحث ذکر کوي. اول په وما يخدعون کې د شپږو قرتونو بیان، دا به ذکر شي قرأه نافعون. دویم باس د لفظ د نفس پنځه مصداقات، دا به ذکر شي والنفس ذات الشیء. دریم باس آیت کریمه کې د انفس نسوک مراد دي. سلورم بحث د وما شعورون تفسیر او لغوي تحقیق، شعور ستوي. اول بحث وما يخدعون الا انفسهم کې شپږ قرتونه. دلته خو وما يخادعون الا انفسهم ده باب مفعله ده. دا چا قرت ده؟ قرأه نافع و ابن کثیر و ابو عمر. دا د دې قرت ده. ګورئ وما يخادعون الا انفسهم. والمعنى ان دائره الخداع راجعه اليهم وضررها يحيق بهم. دلته دوه اعتراض دی او دای جوابات. اول اعتراض دا دی چې وما يخادعون الا انفسهم، مخکې اثبات د مخادعې وشو د الله او د مؤمنانو سره. يخادعون الله والذین آمنوا. او دلته اوس نه پې کوي، مخادعه نه کوي مگر د ځانونو سره کوي. ځانونو سره کوي، نورې د هیچا سره نه کوي. نو د الله او د مؤمنانو سره نه کوي کنه. هلته اثبات راغی، دلته نه پې راله. دا تعارض شکه. تاسو په دې پوه شئ که نه شئ؟ دی جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې هلته اثبات په حقیقت بنا دی فی زعمهم، او دلته نفی دا په اعتبار د ضرر سره ده. یخادعون الله والذین آمنوا په اعتبار د حقیقت سره د الله او د مؤمنانو سره دوی مخادعه کوي فی زعمهم. وما یخادعون الا انفسهم، او مخادعه په اعتبار د ضرر سره نه کوي مگر د ځانونو سره. ځکه د مخادعې ضرر خو دوی ته راجع دی، الله او رسول ته خو نه دی راجع. پې پوه شوئ؟ نو بیا تعارض راغی. والمعنی معنی دا د ان دایره الخداع راجعه الیهم، ضرر د خداع راجع دی دوی ته. و ضررها ضرر د دې مخادعی یحیق بهم احاطه کوي په دوی باندې. او انهم کې بیا دا دفع د دویم اعتراض. خلاصه د اعتراض داره چې باب مفعله شو وما یخادعون الا انفسهم، نو اثبات د مخادعې د دوی د ځان سره وشو. او مخادعه خو تشریک د طرفین وي کنه، مفعله ده کنه. دوی مخادعه نه کوي مگر د ځان سره مخادعه کوي. نو ځان سره څنګه مخادعه کوي؟ ځان د دوی خو یو طرف دی، بل طرف یې څوک دی. دوی د ځان سره مخادعه کوي، نو طرفین خو پکې رانه لږ کنه. سوال باندې پوه شئ؟ دې پر پوه شئ؟ نو ته جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې دوی خپل ځانونه دوکه کړي دي او ځانونو دوی دوکه کړي دي. نو طرفین پکې راغلي دي، خو اعتباري. حقیقتا خو طرفین نشته، یو انفس د دوی دي. اعتباري پکې طرفین راغلي اعتبارا. ګورئ، او یا معنا دا دا انهم دوی پی ذالک په دې کار کې خدعوا انفسهم، دوی دوکه کړي دي خپل ځانونه. ولی د دې وجنا غروها بذالک
چې دوی دوکه کړي دي دا نفسونه بذالک په دې کار، نو دوی نفسونه په دې کار دوکه کړي دي. وخدعتهم انفسهم او نفسونو دوی دوکه کړي دي حيث حدثتهم بالاماني الفارغه چې دوی ته وسوسې اچولې دي په ارزوګانو خالیو. وحملتهم على مخادعات من او باعث کړي دي دي نفسونو دوی په دوکې د هغه چا لا اخفا علیه خافیه چې په چا باندې اسم پټ نه دي. دې نفسونو په دوی باندې باعث شوي دي چې دوی د داسې چا سره دوکه وکړي چې په هغوی باندې اسم پټ نه دي. پوه نسته؟ پوه شوئ؟ نو گویا که د دوی د طرفه د نفسونو سره او د نفسونو د طرفه د دوی سره دوکه ده، نو ځکه ته تعبیر په مخادعې سره مفاعلې سره وکړو. دا یو قرت شو. دویم قرت وقرأ الباقون وما یخدعون او نور ما یخدعون ویلی دی. مضارع معلومه د فتحه یفتحون و خدع یخدعو. ولی لأن المخادعه لا يتصور الا بین اثنین، ځکه مخادعه نه متصور کیږي مګر د دوو تنانو په منځ کې. درب وقرئ یخدعون، یخدعون هم راغلی دی د خدعانه د باب تفیل نه. بزرگ پوه شئ؟ ویخدعون هم راغلی دا څلورم قرت دی په معنا د یختدعون سره. یخدعون نو دا به د باب افتعال نه پیل مضارع معلوم شي چې اصل کې یختدعون او فا د افتعال پتا بدل شو، دال بدل شو او دال په دال کې مدغم شو. تا د افتعال دا په دال بدل شو، دال په دال کې مدغم شو، نو چې ته جوړ شو یخدعون. پې پوه شوئ؟ پنځم قرت ویخدعون باب فتحه مضارع مجهول. شپږم قرت ویخادعون علی البناء للمفعول، مفاعلین د مجهول صيغه. شپږ قرتونه شو، څلور د معلوم صيغې شوې او څلورو قرتونو کې، او په دې دوو کې د مجهول د مضارع مجهول صيغې شوې. ونصب انفسهم بنزع الخافض. په پوه شوئ؟ په دې دوو وروستنو صورتونو کې چې مضارع مجهول شي یخدعون او یخادعون، نو انفسهم به منصوب شي په نزع د خافض سره. داسې به شي وما یخدعون الا عن انفسهم یا وما یخادعون الا عن انفسهم. انفسهم به منصوب شي بنا په نزع د خافض به وشي. په پوه شوئ؟ په دې او په اولو څلورو صورتونو کې انفسهم منصوب ده بنا بر مفعولیت. اوس په پوه شوئ؟ ځکه فاعل ورسره شته چې واو دی. والنفس ذات الشیء دویم بحث. نفس پنځه مصداقات. نفس ذات الشیء ته وایي و حقیقت و حقیقت د شی ته، دا یو شی. دویم ثم قیل للروح، بیا روح تم نفس وی لأن نفس الحی به، ځکه نفس د حی ژوند د حی به په د سره دی. دریم وللقلب، قلب تم نفس وی لأنه ځکه دا قلب محل الروح، محل د روح دی او یا متعلق د روح دی. څلورم وللدم، وینې تم نفس وی. تاسو په دې پوه شئ؟ تاسو د فقه کتابونو کې ویلي دي چې اوبو کې هغه شی پرېوځي چې هغې دپاره نفس سایله نه وي، نو خیر د کلبقې ذهن دم را لکه لأن قوامها، ځکه قوام د نفس به په دې وینې سره دی. پنځم وللماء، اوبو تم نفس وی لفرط حاجتها الیه، ځکه ډېر حاجت د دې نفس دی الیه دیته. شپږم قولم شته وللرای، رای تم نفس وی پی قولهم په دې قول د دوی کې فلان یؤامر نفسه، پلان کې مشوره کوي نفسه د خپل رای سره. ولی لأنه ینبعث عنها، ځکه دا رایه را پیدا کیږي د نفس نه. او یشبهو، یا تشبیه ورکوي ذاتم ما،
خپل نفس ته تشبیه ورکوي د داسې ذات سره یامرهو چې ده ته امر کوي ویشیرو علی او ده ته مشوره ورکوي نو نفس د بل ذات سره مشابه شي. ښه دلته دریم بحث مراد دلته د انفس نه څه دي والمراد بالانفس ها هنا ذواتهم ذوات د دوی دي وما یخدعون دوی دوکه نه کوي الا انفسهم مګر د خپلو ذواتو سره ويحتمل احتمال لري حمل على ارواحهم و آرائهم نو معنا به داسې شي وما یخدعون دوکه نه کوي الا انفسهم مګر د خپلو ارواحو او د آراو سره وما یشعرون دا څلورم بحث دی وما یشعرون تحقیق وما یشعرون دوی نه پوهېږي تاسو په دې پوهېږئ که نه معنا دا ده چې احساس د دې نه کوي شعور په معنا د احساس سره شعور هغه څه ته وایي چې ادراک بالحواس ته شعور وایي ولې لتمادي غفلتهم ځکه دوی انتها ته رسېدلي دي په غفلت کې و دلته یې شعور ذکر کا او وروسته بیا علم ذکر کوي نه پې د علم کوي د دوی نه شعور یې دلته ذکر کا دا ولې ځکه شعور خو په څه کې استعمالیږي محسوساتو کې نو دوی ته خو دا دی چې وبال د خدا دوی ته راجع دی او دوی په دې نه پوهېږي چې وبال د خدا دوی ته راجع دی دې چې پر پوه شئ نو وبال د خدا خو غیر محسوس دی وما یعلمون لفظ مناسب و ځکه علم په غیر محسوساتو کې استعمال دی جواب کوي وبال د خدا په دوی باندې دا نازل و په منزله د محسوس ځکه نه پې د شعور وکړه وما یشعرون دوی ویني نه چې وبال د خدا دوی ته راجع دی ګورئ ورجوز وجعل لحوق وبال الخدای او ګرځول د لحوق جعل لحوق وبال الخدای ګرځولی دی لحوق د وبال د خدا ورجوع ضرره الیهم او رجوع د ضرر د خدا الیهم دوی ته په ظهور دی په ظهور کې ګرځولی د کل محسوس د محسوس د پشان الذي لا يخفى داسې محسوس چې پټ نه الا علی معوف الحواس مگر په هغه چا باندې چې د هغه حواس اپت زدی معوف اپت زدی والشعور الاحساس ته وایي او مشاعر د انسان حواسو ته وایي واصله الشعر ومنه الشعار بنین ته وایي چې بدن سره لګېدلی پې پوه شئ ظاهر حصې ته نو ګورې شعور هغه څه ته وایي چې په حواسو معلومیږي وبال د خدا دومره اظهر و لکه په حواسو چې معلومیږي نو ځکه دلته نه پې د شعور وکړه بس دی